नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा व लकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फ़ीहा मा तदअून नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात څنګه چې اعلان وشو چې زمونږ او ستاسې یوه غټه خبره د الله سره د رب ده چې الله ته رب ووایو. دې حوالې سره دا درس زمون خو کوم ملګري چې باقاعده درس کې ناست دي نو خبره تازه کوي چې دا د هغې خبرې یو حصه ده. هغه څه د انسان کم از کم نجات په څلورو خبرو کې دی: ازروی قرآن، ایمان، عمل صالح، تواصو بالحق، تواصو بالصبر. دا څلور خبرې کم از کم د انسان د نجات دپاره ضروري دي. دا د تقوا معیار دی. دا عظیمت کار دی. لقمان علیہ السلام خپل بچی ته نصیحت کې دغه څلور خبرې وکړلې. نن دا آیتونه چې مونږ کوم وایو نو په دې کې عروج بیانوي چې ایمان عروج څه دی. د ایمان هغه عروج پیک هغه چې الله ته رب ووایي او دا څه حقیقت دی دې باندې به خبره انشاءالله. نو لومړۍ خبره دا 30 نمبر آیت دی سورې حامیم سجده. ان الذين قالوا ربنا الله، کومو خلکو چې دا ووایي چې الله زما رب دی، ثم استقامو خو بیا په دې کلک پاتې شول په دې خپله دعوه باندې، نو څه به کېږي؟ دا خو ډېره غټه قرباني غواړي. خو چې مرګ دله راشي نو تتنزل علیهم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فرشتې به راځي، مصافحه لاس به ملاوي ورسره او ته چې خوف حزن نه کې هغه مرکه ته حل کړه، هغې نه ته ووتې. اوس ته زیره والا د جنتونو کم جنتونه تا د الله دپاره پرېښي وو، کم کاروبار کم څیزونه تا د الله دپاره پرېښي وو، اوس هغه تا ته میلاو شول. ځان ختمېدو والا نه دي. مونږ دنیا کې هم ستا سره وو، ستا ملګري وو، اوس به هم در سره وو. خو دا څونه چې جنت تا ته بیان شو یا مونږ تا ته ووایي نو دا نزول دی. نزول استقبالیه ته وایي. یو مهمان خصوصي د سورلۍ نه ګاډي نه راکوشي او فوراً هغه ته څه ګرم یخ د موسم مطابق څه پیشکش وشي، دا استقبالیه وي. دا پوره ضیافت او بندوبست نه وي. او وروسته بیا لوی پروګرامونه کېږي او ګډان به لالیږي او شپو پروګرامونه به وي او خوراکونه به وي. خو دا هغه لږ وخت کې چې څنګه کوشي د ګاډي نه فوراً یعنی یخ ګرم سا موسم سره وشي. یاد ساتئ دا څونه چې قرآن کې بیانېږي دا حالات دا نزول من غفور الرحیم دی. دا استقبالیه بیانېږي. اصل شی چې کوم دی هغه الله وایي چې هغه نه د انسان سترګو لیدلی دی، نه د انسان غوږونو اورېدلی دی او نه د انسان په دې زړه کې د هغې تصور راغلی دی. هغه دونه الله نعمتونه دي چې بس الله وایي ما د ده د سترګو د یخوالي دپاره کم شی ایښی دی نو هغه څوک هم په هغې نه دی پوهې. او دا قرآن هم وایي او دا محمد رسول الله وسلم حدیث دی هم داسې وایي. دوستانو یاد ساتئ دلته اوس وایي چې چا ووایي چې الله زما رب دی او په دې کلک پاتې شو. د رب مفهوم څه دی؟ ګورئ یو ډکشنرۍ کې یو ټکی تاسو کله ګورئ او په یوشي باندې تاسو لیکل کوئ نو اول د ټکي هغه روټ معلومول غواړي چې دا څه شی دی. نو د رب دا ټکی د دریو ټکو نه جوړ دی: را، با، با. رب دا دوه بې ډبل دي. یو دینه مختلف نامې جوړیږي. ورب چې مونږ ورته وایو، مصدر ورته وایو،
او یو دی بعضې وایي چې نه دا را با واو دی رب وا زیاتېدلو والا دا هغه دي. او دوستانو دا د طلباو او علمي بحث دی. صرف تاسو ته زمونږ د مطلب دپاره څه دی چې د رب دې ټکي نه څه ټکي جوړ شوي د هغې مفهوم قرآن کې او هغه زمونږ دپاره د انقلاب خبره ده، د عمل خبره ده. رب هغې ته وایي چې خالق پیدا کړي، رب هغې ته وایي چې مالک دی، رب هغې ته وایي چې محافظ دی. خو د رب غټه معنا چې کومه د جګړې ده هغه آقا ده، مالک. ګوره د مالک څه کاري؟ مالک دا کاری د هر شي ته مالک یې. فرض تا غوا بیزه ده یا ګډه ده یا میخه ده، د هغې ته مالک یې، نو د هغې د خوراک بندوبسته کې، د هغې تحفظ لپاره شیلټر او کوټه والا جوړی، او د هغې بچاو تحفظ دارو درمل هم کې. دې دریو څیزونو باندې ته د څه حقدار شوې؟ ته حقدار شوې دا غوا دا میخه به ستا تابع تاله وپۍ درکوي، یا به دا غوی تاله یې وکوي، دا اس به تاله ته ډېره راکاږي. که دا د دغه کار نه انکار وکړي ته حق لري چې بس خرڅې کې حلاله یې قصاب لی ورکړي، تا نه څوک تپوس نشي کولی. دغه معنی کې الله آقا دی، مالک دی. او د غټه معنا قرآن پاک کې چې راغلی د په دې باندې او په هغې باندې خلکو جګړې کېږي او اوس هم کومه جګړه روانه ده په هغې، نو هغه د الله شارع چې د حرام او د حلالو حق دا صرف د یو الله دی. الله چې کوم شي ته حلال وي او حلالي، الله چې کوم شي ته حرام وي او حرامي. الله د قانون خاوند دی، د نظام حیات خاوند دی، نظام به د هغه وي. او ګوره په دغه معنی کې یوسف علیه السلام، یوسف یعنی سوره یوسف کې دا خبر راغلی ده. ګوره هغه وی چې کله ښځې ورته عفو وکړو د بدکارۍ، نو څه وایي؟ قال معاذ الله انه ربي احسن مثوای. زه پناه غواړم د الله او هغه زما رب دی. دا څوک یې؟ ستا دا خاوند، ستا خاوند زما رب دی، زما آقا دی. او زه چې کوم دی الله پناه غواړم د دې نه. دا ته چې سوې دا خو د هغه حق دی او ته اوس ما ته د بدکارۍ دغه راکې. او ګوره رب هلته رب یاد کو. بیا چې ګوره کوم کسان بری کېږي او د هغه په خیال باندې هغه یو کس به ازادېږي، نو هغه ته وایي قال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك. د هغه په خیال چې کوم سړی ازادېدو هغه ته وایي چې وروره زه خو جیل کې پروت یم خو زما کیس لږ ټرایل کا. ولې غټه مسله دا ده چې بار به ته وکیل نیسې او سړی به ګوري تا پسې منډه تړلې وي، هله به د کیس مګې پروت به 20 کاله پروت تپوس څوک نه کوي. نو هغه وایي چې زما موده ډېره وشوه 8 کاله وشول او څوک تپوس نه کوي، خو ته خاصم ځې نو ته بری شي، او چې بری شي نو لاړ شه فاذکرني عند ربک. دا کوم رب یادوي چې دی به الله له ورځي، الله ته به دی یادوي. دا هغه بادشاه د چا چې نظام قایم و، د چا قانون قایم و، دې ته وایي رب. او ګوره د هغه د قانون نه بغاوت کړی نو خپل هغه دا وایي چې ستا څه جرم دی؟ ملګرو ورته ویلي چې خوب وایي انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله وهم بالآخرة هم کافرون. ای دوستانو ما د هغه قوم د نظام حیات نه، د نظام نه، د قانون نه، د دین نه ما بغاوت کړی، کوم چې د الله او د آخرت نه په بغاوت دي. هغه قانون کې د ښځې حق و، زه غلام هم چې ما دا خبره منلی وې، خو زما د دین کې هغه نه و، هغه حرام وه. وایي ته په کوم دین یې؟ وایي واتبعت ملت آبا ابراهیم، زه د ابراهیم علیه السلام په دین یم. او دا رب دی. نو ګوره په رب باندې بیا هغه وایي ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. ای سره پوره باس هم په دې کړی دی. نو دوستانو دا هغه خبره ده چې مونږه نن سبا دې ته مخامخ یو. ګوره یاد ساتئ دا دونه هم خبره ده چې زمونږ ابتدا د زندګۍ، ګوره یاد ساتئ مونږ یو ژوند یو مرګ تیر کړی دی. دا زمونږ دویمه زندګي روانه ده. عالم ارواح کې مونږ الله پیدا کړو، مونږ باندې بیا مرګ راوستو، او چې څنګه پیدا کړو نو مونږ ټول راغون کړو او مونږ سره هغه یو تعارف وکړو، انټروډکشن وکړه الله چې الستو بربکم، زه ستاسو رب یم او که نه؟ قالو بلا، ټولو چې او یې شهید نه مونږ وایي کوو. وایي ښځئ اوس د کائنات به جوړوم، ستاسو دپاره بندوبست به کوم، دا خبره به تاسو ته خلک یادوي، انبیا او رسولان به راځي یا به څوک مسلمان راځي، دا خبره به تاسو ته یادوي.
خو یاد ساتئ ستاسو ملاقات به ما سره کیدي بیا نو ان تقولو یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین چې بیا دا ونه وایئ چې زه د دې نه مونږ ناخبره وو دی چې پوه نه شئ دا زما خبره او دا ستاسو ناسته دا د دغه یو حصه ده چې دا خبره روانه ده وخت په وخت نبیان رسولان کتابونه راتلل آخري پیغمبر محمد رسول الله وسلم راغی اوس د هغې نه پس دا د امت کار دی چې خلک په دې باندې خبر کړي نو دوستانو دا زمونږ ابتدا د دې نه شوې ده او انتها به هم په دې وي ګوره انتها څه ده څنګه دا زندګي زموږ ختم شي ساه وځي قبر حالت به شروع شي څنګه چې قبر حالت شروع شي نو لومبی سوال دا دی چې من ربک دا په جیل کې څوک پاتې شي ته ملازه وایي ملازه جیل ته چې خلک لاړ شي که نه فورا دغه کیډر بیلی لاړ شي فورا نه دي چې هلته کښېنه هلته کښېنه یو میدان یې داسې بار هلته کښېنئ که باران او که نور یې هلته به ناست دي هر وخت چې شو ماښام ماخوستنه ټایم یې د هغې خپل راشي نو یو ایکسپرټ راشي په جیلانو کې او هغه ګوري قطار باندې ورته ولاړ یو یو راځي هغه صرف ګوتې ګوري او ګوتو نه پته لګوي هغه دوه کیډر دي په جیلونو کې یا به منشیاتو کې دی یا به سیول کرائم یا به دا دی سمګلري ډاکوي قاتل هر څه دا ښه اعلی ځای کې وي خو منشیاتو والا پوډري چرسي دا هغه غټ ځای ته ورځي هلته غټ یعنې غټ ماشي پکې او غټ هغه کټملي پکې او بس هغې کې دی پروت وي دا هغه سخت ځای د هغې دپاره نو دا ګوتې چې د چا هغې کې توري نو یا نسوار کوي سګرټ کوي یا هیروینس کوي د هغه دې ګوتو کې د هغې اثرات دي او هغه ایکسپرټ په هغې پوهېږي صرف ګوته وګوري او وایي داسې ځه دا نه وایي چې تاسې کړي بس دا بیل کې ته به یې وروسته پوه شي چې زه کوم خوا لاړم دغسې په قبر کې لومبۍ خبره دا ده چې رب دې څوک دی نو دا داسې اسانه نه چې دلته مونږ وایي چې رب زما الله دی ستا ویډ به ولګي ته د چا د ربوبیت نه ناست د چا د نظام لاندې ناست د چا قانون لاندې ناست رب خو هغه دی لہذا هلته به چې کوم دی نو دا خبره کېږي که بیا دا نو رب دې ویلی و خو دین یې نه و نو بیا به د دین تپوس کېږي چې دین ښه د چا و چې رب د هغه و نو دین یې و او چې دین یې نه و نو بیا تا څه کړي د محمد رسول الله وسلم طریقه قرآن حدیث نو چې تا ځان پوه کړی وې نو دوستانو دا ابتدا او انتها د دې نه ده دا یاد ساتئ څونه انبیاء کرامو سره چې جګړې شوي دي په دې رب شوي دي دا دونه اهم خبره ده چې قرآن پاک کې 972 دفعه دا راغلی ده 972 دفعه ذکر شوی دی ټول آیتونه 1600 غالبا دونه دي او پای کې 1000 تقریبا دا شي 972 یعنی هر شپږم پنځم آیات کې دا د رب خبره شوې ده دا دونه اهم ده او ټولو نبیانو سره جګړه په دې شوې ده ګوره کله چې یو قوم رب پرېښی دی رب څه چې د حرامو او د حلالو حق یې هغه ته ورکړو د الله حقو د مخلوق ته ورکړو وی اتخذوا اخبارهم رهبانهم اربابا من دون الله سورة توبه 31 نمبر آیت کې وایي دې خلکو خپل پیران خپل علما د الله نه علاوه ربان مني ارباب رب جمع ده ربونه ورته ویلي دي یاد ساتئ صحابي پاسېدو ډېر لوی سکالر و دا هغه وخت ډېر لوی یعنې پی ایچ ډي چې څنګه یې داسې کړې وه او حاتم طایی زوی و مو نام علي نامه ما نوم هېر شو خو حاتم طایی یو زبردست صحیح ایران کې تېر شوی او دی و عیسائی مذهب والا او مسلمان شو کله چې دا آیات راغی سوره توبه 31 او ودرېدو محمد رسول الله وسلم دی چې یا رسول الله مونږ خو چرې ما چې څونه مطالعه کړې ده ما چې څونه سټډي کړې ده او څونه کتابونه کتلي دي مونږ چرې د الله نه علاوه بل چاته رب نه دی ویلی مونږ الله رب منلی دی خو زه پوه نه شم قرآن دا خبره وکړه چې صحیح حساب دي الله دې ول اجر ورکړي که دا هغه تپوس نه وی کړی مونږ څنګه پوهېدو محمد رسول الله وسلم ورته ویلي په ریکارډ په حدیث مستند حدیث دی چېرې هغه خلکو پیرانو راهبانو هغه علماو چې کوم شی به حلال کو نو تاسو به حلال ګڼلو که نه ویاو او چې هغوی به دا حرام دی نو تاسو به حرام ګڼلو چای به جایز کو تاسو به جایز او چای به ناجایز کو تاسو به ناجایز پای به عمل کوو که نه ویاو او دغه طرف وایي که نه لیکن نن وګوره نن دې وخت کې سود حرام کړی دی الله هغه رب کائنات
لیکن د دې وخت پوه او ناپوه د چا خلاف نیو هغه 28 پورې جایز کو تر 28 نه چې دا به تر دغسې روانه چې دا خبره داسې وه د وتو خبره نشته ګوره د هغې ټوس دلیل دا دی که چېرې داسې وې د خدای سره د جنګ دپاره څونه پیسې په بجټ کې ایښي دي او د دشمن دپاره څونه ایښي دي د همسایه دپاره مونږ 3,000 ارب روپۍ کېښوي چېرې هندوستان را باندې حمله کوي یا همسایه څوک داسې دغه کوي افغانستان وغیره نو چې مونږ هغوی سره بیا په دې باندې خرچه کوو نو 3,000 ارب روپۍ کېښوي او د خدای سره جنګ دپاره 8,050 ارب روپۍ کېښوي دا به سود ورکوو الله سره جنګ ته به هم ورکوې زه به هم ورکوم الله وایي چې زما اعلان جنګ دی ایدي ګوره دا او دا چا جایز که دا استاسو دا خبره کوم دغه تاسو وینئ دغه علما او دغه خلک او پوه او ناټوه راغونډ شول او هغه شی جایز کو او اوس وایي ګراني ده نو ګراني به څنګه نه راځي دا به ورکوو نو څنګه به دغه سود چې کوم ځای کې هغه خلک شرم نه خوشحالېږي دا یوازې د قرآن نه دا یوازې د حدیث نه د دې وخت تاسو مارشل وګورئ رابن وګورئ آدم سمیت واورئ وګورئ هغه ټول دا د معاشرې لپاره ناسور ګرځولی دی او هغې په دې باندې مختلف دلایل ورکړي دي چې دې نه معاشره بېروزګاره فحاشي اوریاني او ګراني به دا د دې نتیجه ده دا چې راځي کم ملک سود کوي نو دوستانو دا جګړه په دې باندې روانه ده هر نبی چې راغلی دی نو هغه دا اختیار الله له ورکړی دی دا اختیار چې کلم خبره شوې ده ګوره سوره جاسیه تاسو راواړوئ آخري آیات دی او چې کله دا حق مخلوق ته ورکړی شوی دی نو قرآن دعوه کړې ده فلله الحمد رب السماوات رب الارض و رب العالمین ګوره د شکرې لایق حقدار صرف الله دی او داغه دا حق دی چې داغه حکم ومنئ شکر داغه دا د اطاعت وکئ او اگر رب یوازې ستاسو نه دی هغه د اسمانونو هم رب دی د ځمکې هم رب دی د ټول عالم رب دی او غټه خبره بله دا کوي وله الکبریاء فی السماوات والارض ګورې د هغه مشري د په اسمانونو کې او په ځمکه کې مشر به هغی د حق او ناحق اختیار هغه سره دی سردار به هم هغی دا معنا ما داسې تاسو ته وکړه تاسو چې قرآن کې داسې به نه وي هلته به بړای وي بړه خو ګوره دا قرآن په خپله دا معنا کړې زه تاسو ته وایم داسې څنګه کله چې یعنی موسی علیه السلام دعوت ورکو فرعون ته نو فرعون څه ووی فرعون وی قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیه آباءنا وتكون لكم الكبریاء فی الارض خط دې دپاره راغلی چې اوس زمونږ هغه پلارانو چې مخکې کوم روایات راغلي دي او کوم هغه دین چې مونږ اختیار کړی دی نو په هغې کې چې کوم دی مونږ ته د هغې نه اړی او ولکم الکبریاء فی الارض او چې تاسو مشري شي په ځمکه کې نو یاد ساتئ دوستانو دا خبره ځان سره نوټ کړئ دا د قرآن د منځ خبره ده کله چې د الله په دې مشرۍ خبره شوې ده نو څلور قسمه خلک پیدا شوي دي څلور قسمه یو قسم هغه خلک دي چې هغوی وي ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا هغه حزب الله کې داخل شول او د محمد رسول الله وسلم یا د هر نبي د وخت سره ملګرتیا وکړه آمنو معه جوړ شول دې ته حزب الله وایي او یو د هغې په مقابله کې حزب الشیطان جوړ شو ګوره څنګه ښکاره ښکاري فرعون ته چې کله دا پته ولګېده چې خبره داسې ده نو ګوره هغه باقاعده د دې دپاره دعوت چلو فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوا دا یې وچلو دعوت جرګې وکړله او خلکو ته وی چې دا جادوګر دی دا تاسو د دې کلي نه وباسي ویذهبا بطریقتکم المثلی او دا ستاسو دا مثالي نظام حیات دا سیکولر ډیموکراسي دا چې کوم دی د منځه وړل غواړي نو څه وکئ فاجمعوا کیدکم ما ته وسله راکئ واتو صفا امن فوج راکئ ابراهیم کار جوړ کو چې مطلب دی ما سره ملګري شئ چې دا خلک بې وسلي کو کرشي کو ختم یې کو اوس هم هغه شی دی ګوره دغسې نو مطلب دا دی چېرې په دې کې دا ګروپ جوړ شو او ګوره د هغې باره کې د هغې دا د فرعون د بندګۍ تصور سو دې باندې سوچ پکار دی د هغه د بندګۍ تصور دا و چې الله په اسمان کې منو
خو د ځمکې مشري به دا به زمونږ واکي. ګوره دا خبره دا چې ما تاسو ته کوم آیات ووایي نو په دې کې ښکاره دا خبر راله وایي وتکون لکم الکبریاء فی الارض. ګوره هلته چې د الله سرداري بیانېږي په سورې جاسیه کې نو هلته وایي وله الکبریاء فی السماوات والارض. د الله سرداري او مشري ده په اسمانونو او ځمکه کې. او فرعون څه وایي؟ فرعون وایي ولکم الکبریاء فی الارض. او ستاسو ځمکې واک تاسو له درکم. د اسمان خبره نه کوي، هغه مني. نن سبا یې مونږ ټول په اسمان کې منو. آسمان بادشاهي الله خالق دی، رازق دی، ته ډیواین اتھارټي د الله وایي. دا تکویني صفات دي، دا شیطان هم مني، دا ټول مونږ په دغه وایو، خو د الله دا صفت دا نه بیانېږي. نو دوستانو دا دویم ګروپ شو. او ګوره دغه ګروپ الله راګیر کو سره د لښکره. او سوره شورا کې دا خبره ډېره ښکلې ده وجنود ابلیس اجمعون. ابلیس او د هغه ټول لښکر مونږ راګیر کو. قالو او ویلي چې څه وویلې یختصمان یعنی جګړې کولې، یو بل سره باسې کو. قالو تالله ان كنا لفی ضلال مبین. او خپل منځ کې جګړه شروع کا. قالو اذ یختصمون، جګړې کول یو بل یو بل ملامته کول. او وی سوی چرا قسم په خدای مونږه ګمراو. اذ نسویکم برب العالمین، چې مونږ تاسو د رب العالمین برابر ګڼلی وي. که دا عالم دی او که دا سیاسي لیډر دی، خو که دا د الله د کتاب نه اخوا دی، د الله اطاعت نه دی، خپل څه نظام او خپل قانون دی، نو دا تا د رب سره برابر ومانو. او ګوره دقه ځای کې خبره ډېره ښکاره شوه. یعنی وجنود ابلیس اجمعون وقالوا وهم یختصمون تالله ان كنا لفی ضلال مبین. تالله او بیا وایي اذ نسویکم برب العالمین وما اضلنا الا المجرمون. دې مجرمانو مونږ ګمراه کړو، په دې کې مونږ ګیر شو. دا دویم ګروپ شو. داسې چې حزب الشیطان. دوه ګروپه نور دي، هغه د دې شیطان سپورټ کوي. او اوس هم تاسو ته په میډیا هم راځي خبرې کېږي او آیتونه هم ویلې کېږي. خو هغه دونه تاسو سره مختصر د هغې یو خبره ښیم، مونږ د عام د خلکو هم تاسو وینئ. کله چې فرعون یا موسی ده یا بل پیغمبر راغلی دی او دعوت ورکړی، سوره شورا کې وایي فاتقوا الله واطیعون، د الله نه ویرېږئ او زما حکم ومنئ، زما خبره ومنئ. الله ته رب ووایي انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. ګورې زه په تاسو باندې دا لوی عذاب نه یېرېږم. هغوی څه ووایي؟ قالو اوعظت ام لم تکن من الواعظین. اے رسول الله پیغمبره که ته واز کې او که نه کې سواء علینا، دا مونږ د برابره نه. ان هذا الا خلق الاولین. دا ته چې کوم خبره کې دا مخکو خلکو نیکان خلکو الله ته رب ویلو حرام حلال او د هغه د حکم لاندې وخت تېرو. هغه نیکان د بزرګان خلکو هغوی دا کولو معذوره یو. وما نحن بمعذبین. الله مونږ ته په دې عذاب نه راکوي. ګورو الله مني، الله مني او مخکې خلک پیغمبران مني، هو دې باندې عذاب نشته. نو څه وشو؟ فاهلکناهم، ما هلاک کړه الله وایي. او ما کان اکثرهم مؤمنین، او دقسې اکثر ایمان نه راوړو ځکه ما هلاک کړل. او ان ربک، او ستا رب چې کوم دی، لهو العزیز الحکیم، هغه غالب دی او د حکمت خاوند دی. دا دریم ګروپ شو. دا څوک دی؟ دا تاسو وینئ هر سړی. بیا دا خبره دا د چا په سر په وکړې؟ د حزب الشیطان. دې وخت چې کوم سړي رب دعوه کړې ده. ګوره فرعون وی الیس لی ملک مصر، هغه صرف د مصر دعوه کړې وه. د دې وخت فرعون په سمندر هم دعوه کوي دا زما واک دی، ما سره ټکنالوژي ده، ما سره علم دی، ما سره طاقت دی، لہذا زه حقدار یم چې زما مقابله به چې سیم دا ومنل کېږي، حرام او حلال او اختیار ما سره دی. حق دی ولې نه؟ ټول څلور وړه کتابونه څلور مذهبونو کې د حقي ما سره ویټو ده چې زه یم ناحقه دی، بس ناحقه دی، هېڅ به نه بس. او د ټول کتابونه ته حرام وایي، ناجایز دی ورته وایي، خو زه چې یم چې هېڅ دا حق دی، بس به حقي. دنیا ده او که نه ده؟ د دې وخت رب څوک دی اوس په دې معامله کې؟
او د هغه نه انکار باندې سزا څنګه ده؟ تاسو ایران ته وګورئ، افغانستان ته وګورئ، دا په څه باندې دا معامله روانه ده؟ رب نه دی ویلی. دا دویم ګروپ څه کوي چې دا بس زمونږ عذاب نشي، دا څه دی حزب الشیطان ته سپورټ ورکو. څلورم ګروپ سوره بقره راو دا ګور دا سیده خبرې لکه د نور په شان ښکاري، خو زمونږ دا مسله ده نه، مونږ دا دین پرېښی دی په دغه حساب باندې. وایي الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، خلکو ته د خیالي عالمانو ته چې غټ غټ کتابونه ویلي او څه برخه د علم ورسره ده. یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم، چای ته دعوت ورکړي چې دا کتاب حاکم کوي. دا ګرانی چې راغلی دا د دې مصیبت نه راغلی ده، د دې کتاب نظام دغه کوي امن او سکون به راشي. نو فتولا ثم تولا منهم وهم معرضون، یو ډله د هغې نه واورېدله او دوی داسې اوري او جواز څه پیش کوي؟ جواز څه وایي؟ قالو لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، مونږ ته عذاب نه راکوي، څه لږې عذاب وایي، دا دونه غټه ګناه نه ده او جایز ده، بس خپل دعاګانې کوئ، بس دا ده. او دې سره ټکراو خبره ونه کوي، دا به نه، دا سپورټ چا ته لاړو؟ دا همدغې ته لاړو. داسې ګوره قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات قل اتخذتم عند الله عهدا، تاسو د الله سره واده غځي داسې لږ عذاب وایي، او یا تاسو په الله باندې دروغ وایي. نو دوستانو دې رب باندې چې چا ایمان راوړی دی یا دعوت شوی دی، نو ما تاسو ته څلور ګروپه خلک جوړ شول. یو یې ملګري شول، هغه یې ذکر دي کوي چې جنت ته خدای خوشحالانې بیانېږي. او دویم حزب الشیطان، هغه وایي چې دا زموږ اتارټي ده او دا دی چې ګوره فرعون دا باقاعده چې کله هغه رجل مومن ورته خبره وکړه، آرډیننس یې پاس کړی و، آرډیننس اډر چې ګورې زمانه بغیر بل اتارټي نشته، چا چې بله ومنله سزا به وي. کله چې فرعون ته موسی علیه السلام خبره وکړه او رجل مومن را پاسېدو او ورته خبره کوي، نو ګوره څه وایي؟ یا قومې، ای قومه، نن ورځ تاسو ملک الیوم ظاهرین فی الارض، تاسو په غلبه په دنیا باندې. فرعون ناست یو خبره کوي چې موسی علیه السلام کوم خبره وکړه رب هغه دی او تاسو دته رب ویلی دی، رب دعوا هغه کړې وه. هغه څه وایي؟ هغه وایي سوره مومن کې دا خبره ده، وایي چېرې دا زه چې تاسو ته څه وایم ما اریکم الا ما ارا، ګوره زه تاسو ته داسې ځان نه خبره نه کوم، زه هغه چې ما مطالعه کړې، ما د مشرانو سره دغه کړې ده، ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، زه تاسو ته هغه لار ښیم چې سبیل الرشاد دی. رشاد تاسو په ډکشنري کې راواړوئ، نو رشاد وایي ښې لارې ته، نیغې لارې ته، پاکې لارې ته. خو رشاد هغه لاره چې هغې باندې غټو خلکو دستخط کړی. نو رشاد په عربی کې دغه کې لغت کې موټی بر پتھر ته وایي. کله چې غرګی چې ورته موږ وایي غرګی ورته یا مچو غوندې هلغه، دا چې کله لاس کې برابر وي نو چې سړی ولي نو ډېر صحیح لګي، ولې لاس کې برابر راځي نو ګزار کېږي. نو وایي زه چې کومه خبره کوم، ما سره پارلیمنټ کې علماء سو دي، هغوی دا شی جایز کړی دی چې دا به تر 28 پورې وي، سبیل الرشاد دی ما سره. نو اوس وګوره دا خبره څنګه شوه، څونه واضحه ده. او بیا وایي چې کله هغه دغه ایمان راوړو هغه جادوګرو، نو ګوره خپل آرډیننس ورته یاد کو چې او بیا زه سزا به در کومه چې ان قالو، هغه چې کله قالو آمنا برب العالمین رب هارون و رب موسی و هارون، نو هغه څه وایي؟ او ورته وایي قالو آمنتم قبل ان آذن لکم، زما د اډر نه مخکې ته ایمان راوړو، ما اډر مې چې دا دی چې رب الله دی، زه وایم ناله وایي. دغه زمونږ ګور ټول واک پارلیمنټ ته تللی، مونږ ټول دغه ګروپ کې یو، که نه دا څلور ګروپه دي، دې نه کم یو بار یو، او د دې نه وتل دي دوستانو، حزب الله ته راتلل دي. حزب الله څه دی چې هغه دا څلور درې خبرې پای کې وي چې هغه ته واضح دا خبره کوي او بیا د هغه سره دلیل په دلیل خبره کوي چې الله رب دی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، او بیا طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په بله طریقه نه راځي. ګور یاد ساتئ شیطان چې کوم دی بیا لاره کې ناست دی، تا بل خوا ډایورټ کي او بیا د بل طرف ته واړئ.
بل څه کې ګیر کی لہذا په بدامنۍ او په تشدد کې او په افراطفي او فساد کې دی واړی نه د قرآن او د نبی اوپن خبره ده کھلاو انډرګراوند اصلاح هغې ښکاره خبره ده چا ومنله ښه ده که ونه منله بس مخې ته خبره ځي به نو دا چې چا ووایي نو دا او څونه عذابونه چې راغلي په دې راغلي الا ان عادن کفروا ربهم الا ان ثمود کفروا ربهم دا او چې د دې رب نه انکاري او صرف دا زندگی روانه نو یو آیات ته یم چې تاسو ته یاد شي سوره ابراهیم 13 نمبر آیات مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح فی یوم عاصف د دې رب دا خبره نه کوي د دې باره کې دا سوچ نشته د ډېر نیکیانه کوي ډېرې مدرسې او ډېر دی دغه دی خو د دې قایل نه دی او نه دا حق مني د ده دا ټول اعمال داسې دي لکه ایره چې په کاڼي پرته وي او سیلۍ راشي او باران پیشي او صفا کاڼی پاتې شي په ورځ د قیامت به دقسې د اعمال تباه شي په 19 سپاره سر نه وایي وقت چې دا دین انکار وکړي او مخکې دا آیات دی بیا وایي وقدمنا الی ما عملوا من ما عمل من عملهم یعنی زمونږ به د دوی دې عمل ته راوړاندې شو فجعلناه هباء منثورا او دوړې به چې څنګه چې یو فوټبال کلاړي راځي او لته ورکوي داسې به د دې اعمالو له لته ورکړو دوړې به شي هېڅ به په لاس رانه شي دا چا دي دا مسلمان دی نو کافر اعمال نه تللی کېږي او نه له څوک لته ورکوي همداسې دی نو دوستانو په دې وخت کې رب دا حق دی او دې دپاره سوچ فکر دی کوم خلک چې دا خبره کوي د هغې سره ملګرتیا پکار ده بس دا د دې به الله زموږ بیا کېږي نه کېږي د الله په لاس کې ده خو څلور درې خبرې چې خبره دا واضح کوي زما دا مطلب دی زما روډ سړک نه روډ به خامخا جوړوي دا سرنګونه ټول انګریزانو نه جوړ کړي دا د ملکن دا هغوی خامخا دا به حکومت تا کوي داسې مونږ باندې په مغالطو کې اچولي دا حکومت هر یو کوي لہذا مونږ ته دین پکار دی چې امن سکون راشي او خلکو ته حق پل ملاو شي الله رب شي الله ته حق ملاو شي او مونږ ته د هغې حوالې سره سکون او تسلي او امن او خوشحالي راشي او دویم دا چې دلیل سره خبره ده چې وروره دا خبره د قرآن ده وګورئ او بیا طریقه د محمد رسول الله نو الله دې مال او تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي دعا وکړئ چې الله زمونږ په رب الویلو باندې رب قبلولو باندې الله زمونږ توفیق راکړي او د هغه دپاره استقامت الله مونږ راکړي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار صلی الله